فدام من سنة البخاري بسيرة خبره واسمه كذا كلمتان وصو حديث شريف إمام بخاري رحمة الله عليه ذكر كي شابه هرب رجل أنه فرمائي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي كلمتان توكلي حبيبتان إلى الرحمن جدا محبوبي مهربان الله تعالى الرحمن في سبيل الخاص كذكر بإشارة جديد وصفات رحمة الله تعالى جل وعلا شانه بيان وكل ميت محبوبي دي رحمن جل شانه حبيبتان على اللسان أو سبكي تدافعنا كلمين بجباباني يعني بجباباني بستلي أساني ثقيلتان في الميزان أو درني تدافعنا كلمين الميزان في خلقي وشرط بداية وصلاه السنة والجماعة أكلمني بالجعمة يحبش أو إخلاص الله بالإخلاص أو سيئة بالإخلاص وسقيلي في الميزان لا سقيلتان في الميزان ومحقق من الفاقس ونضع الموازين القسط سقيلي في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله الأخلاق وذاك الناس تتوكل على أو إطلاق كلمة فديما نقول لك كلمة شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فديما كلمة إطلاق هذا شيء حبيبتان يا حبيب وزن تفعيل يا تمہارا محبوب مقبوسا أنا محبوبتان دعوة محبوب دي الله تعالى جل جلاله يعني مطلب داري شرطي قائل الله تعالى محبوب جرزي أو محبت الله تعالى سداري شاء الله تعالى وتخير ورسي أو الله تعالى يعزت من وغرزي أو انتشار صفة الحب بطوشي وسوق ويشي وجد الحقوق وزعراني الثاني السنة فعيد شكلكم على مفعولي فألتقوا بديت المذكر والمؤنث وبرابري وحبيبتان كنا تاكل لمدى تانيسك ولراوي جواب داري تسوية تبدا بدا جائز أو واجبنا أو وجود تدين المفرد لأنك مسلماني أو بطل ديانا جدا حبيبتان كنا تاكل نقل دفاع الوصلية إلى الرحمن لا تخصيص لفظ الرحمن وهو ما بين باقي أسماء الحسنى وجي ذكر مقصود الذي حديث شريف بيان نصيحة لرحمة الله تعالى عباد القربان ذكر الله تعالى بدلوة بفعل قليل بعد الصواب كثير مهربان شاء الله نكون أصبر بان مهربان شاء أو دين نبي لكي إجيرا كالتاسي مش بيلكي شدا سجع ذكر شاء نهي شدا سبع للعبيدة ما بسجع لكاهدان ولنا مرادة سبحان الله وبحمده سبحان جده مدام مصدر أو نبي صلى الله عليه وسلم كم سيدي أو بديك فعل مصدر يعني سبحت سبحانه أو زمخشري ويوم شدا سبحانه شدا علم التسبيح لك عثمانه علم درجة الدبارة أو بعض العلماء يقول سبحان شدا واجب الإضافة نتصدق بها جمع ما بين الإضافة والعلمية كراش جدا لا علم التسبيح جواب قال جدا بنكرت ليش نبص دارين بإضافة وليش سبحان الله وسمعنا التسبيح سر سبحان الله وبحمده تسبيح لكبير تنزيه تمارا من يزور منزه مع الله تعالى جل جلاله فداس تنزيه سرا دهلا غشنا جدا الله قد بشان سرا يمني الله قد تعبون نفاقه والله قد مخلوق بصفته نفاقه حوادث بالإمكان وتشاهدون حوادث بالإمكان نفاقه مكان الجسم نفاقه وبحمده يوم عالية أو محال كون الذي وبحمده أو مسنات الله تعالى جل جلاله يعني تسبيح بيانهم متلبسا بحمده له أو متصل بحمد سماسل الله تعالى يسنجي باقي بيانهما متبسط شكمدينك حمد بيانهما زكى الله تعالى توفيق العلمات للتسبيح ونور العبادات والتحيات بالنور والحمد لله أو يادا أو بحمده جواب دبار عدم الجملة على الجملة يعني أسبح وألتمس بحمده ستقدير تسبيح بيانهما أو متصل كي كما لحمد تبارك تعالى سلام حمد وين يجي أبا سناتا الله تعالى وجد الإنسان ماني يشعر يتفجر ووجد على وصف جميلة ماني موجودي شكم بيرك مفاق محمود جل جلاله في اختيار الأحسن أو بجهة التعظيم أو التكريم أو التبجيل سري
تفسير تاسي كمبير كمقومون كبيرة أو ده سبحان تحقيق تاسي كمبير سلم وداخل كشوف كبيرة أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ده كم سبحان الله مقارنة ده تكرار التسبيح دبار الإشعار بدي خبرة تنزيه الله تعالى على الإطلاق ده أو مكتوبات شريف كيش كمبير كان مستقل مكتوب شريف بدي نكره شده وقت كمي مناسبات سيرة شو بيان ولا أو الدير قال أو ده قبل قالوا فقط من بخاري شريف في بنتان مكتوب شريف بيان كيو إمام رباني رحمة الله عليه الذي هو كلمه تفسير في ذكره سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله دي شكمل سباتي سنديه وتشارنا الله باكو دتوب عيبنا باكو أو بحمده سباتي لقد شكمل سبوديه وتشارنا الله تعالى بدو سبتو دكمال باني متسنتين بل شكل هذا تسبيح ولون سبحان الله هو وتدين بتأثير سرا تدين تسلط نفسه تبادلنا أو هنا أو عيبنا ورسائله أو ظلمات أو كريم بدي بتسالي إزالة يوزاي لكي أو أنواره التسبيح في تنبيه شيعة التسبيح أغا المسبح في تنبيه راجيكي أو ده في تنبيه لك باكي تسبيح جرازي وتخدير جرازي تخدير مقدم هذا تخدير باني سبحان الله المقدم شو بحمده باني أو بحمده إثبات صفات كمالية والباقي تعالى ودابين شكمله وسريك تحلية رازي يعني لك صفات الباقي تعالى شكمله لك لبركات وبركات ودابين لفيزان وبركات باندي لابين أنوار وبركات باندي لإنسان وعارفه وصفتون كمال دابين فيز ودود أخلي أو صفات حميدة بمثلاكي تخلقوا بأخلاق الله تخلقوا بأخلاق الله لك لا إله إلا الله لا إله بنكرة أو إلا الله بإثباته وده شاني وسبحان الله في صفاته شكمل سلبية أو لحظة باطنة ما سوى الله نبي قولي أو وبحمده إثبات صفات كمالية أو صفات إيجابية أو لحظة باطنة كده خير صفتنا ثابتة قولي الله يمنسي نور تفصيلات متبادل هو أغلبها وقت نشتري وقت لا وقت شو كذي وجبات يشتغل بيا تفاهم زمانه ده حديث شريف وقدي ختم شو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مكتوبات شيء كبير تأكيد وكله شتاسي سبب بينا شو سبوشي كذا كذا وقت بيجي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سلبي ولا ده بس كلمة تمجيد سلبي أو قال شريف كذا خصوصا إذا سبب إمام رباني رحمة الله عليه دير بركات في مكتوبات شريفين تفسير ذكر زمانه علم الدين دير أهم من سبق على دور الدنيا سوى المسجد يوسير في الدنيا بلا يمكن مسجد دين علم الدين دير شاكرنا فقال هذا شيء علم الدين حاسين وعلم الدين حاسين وكان بحاسين فدس كان شاكر سعيد أهل السنة والجماعة المختلفة أو عمل بعلم مادي علماء السوء وعلماء الدنيا كده يقرصوا الدنيا أو الإخلاص مقابلة نسيني وسلوك الناس من ذلك إلى حقيقة مقابلة سيدنا ولدغ سيحات وشبيط علماء العلمين أو علماء الأحياء لدغ سيحات ونبيع علم الدين حاسيني وديع بدأ علم مفهوم ما يبيش علم مفهوم أو لا علم الدين فهذا مسلمان ما يفرز كان قضاء لهم توفيق العجيب والدنيا كان سوقي نشوف ده ظاهري باتي علم مستجاب أو بني تعليم سوقي نشوف ده ظاهري باتي علم مستجاب وإذا كان بحق علماء عالمين مع السنة والجماعة أو السنة بحق فخلق خلقنا بلا سماع خبر سرور لالا شداء شيخ الحديث مبارك أو لدورنا مباركة لا كل فقراء زمن ساسو لا دربار شريف زمن دعاء زين زمن توجه علم رحمة زين أو لدرس علوم محافل زين أو لدي ظاهري أسباب نشط فقراء نو تقول سالكا خصوصا أو عوام مسلمانا أويه تقبل صدقات وتقبل زكاة تقبل عشر أو تقبل حق استخدام في دربار شريف لأن هذا رزاق إعلان كلمة الحق ملك أو الدعاء والتوجه الحصول ملك مع الجائزة الله تعالى ولا خير كثير إن شاء الله تعالى بدنيه مالي خدمة تقبل وصف وتعبيره ومن لو تاسو باندې د دې مبارکانو هغه لازم دي او دا شان د دې مبارکانو محبت او د دې اطاعت چې لا په تاسو لازم
وقت مولانا من الحق صاحب عليه رحمته هغه مشکل شریف په ختم کې ثواب د دې امت چې کوم دی بیان کړ چې د دې امت به ثواب د امت اجابت چې هغه اهل سنت والجماعت او دغه امت چې هغه د علم او د عمل او د اخلاص خاوند او د صحابه کرام رضی الله عنهم منافقات نبی دې امت لپاره به عظیم اجر دی د دې امت لپاره عظیم اجرونه دي او چې دغه امت په حیثیت باندې سره پاتې شي په سیاق دې د عمل او د اخلاص په لار دغه د دې امت چې د خدای پاک راوړي شو کې علم چې عقیده د اهل سنت والجماعت او عمل په شریعت او سنت باندې او اخلاص نو دا د دې مبارکانو په صحبت او په بیعت او په شاګردۍ سره نصیب کیږي الله پاک دې په دې کې راوړي د دې امت لپاره ودرونه دي دور د صحابه کرامو کې اهل حق وقت زیاتېدل دغه دور تابعینو کې زیاتېدل او دور د تبع تابعین کې رحمهم الله زیاتېدل دې درې ادوارو کې اهل حق ورته زیاتېدل وکذلک الایمان والتصایب بیا ثم يمشي الكذب خبر رااله نو بیا په دې امت کې بعضې فتنې او ترغیب او قسطونه په جوړونه دا پکې راغلي نو بیا نیکان وو بدان وو په دومره و چې نیکان عالي وو بدان وو بل دور بیا دا اولاد څلورم دور پنځم دور سن 1000 هجري نه پرې خوا شروع شو زمانه د فساد امت نو دا پنځم دور دی د امام مهدي رضی الله عنه پورې نو په دې زمانه کې زمانه د غلبې د کفر او د معاصي او د فرقو او د بیتونو خلکو د شر پسند عناصرو د غلبې زمانه ده دا د دې د شرط په توګه د اسلام نو په دې زمانه کې چې کوم دی لکه د خپل ځان اصلاح او د خپل خاص مردود اصلاح پکار ده دغه خبرې په حدیث کې دي عليك نفسك وتحقر امر العوام هذا كتاب الفتن مشكات شيء حديث او دغه شان عليكم بامر خاصتكم وتقبلون على امر خاصتكم وتذرون امر عامتكم هذا كنز العلماء حديث ودي حديثنا معلومه في النظام او خاص مردود اصلاح پکې بعض خلک وایي چې دا د فتنو د باندې دی دا فلاني شي د باندې فلاني شي د باندې دا باندې دا دی ګوره دا باندې د امام رباني رحمت الله علیه ځکه امام رباني رحمت الله علیه په مکتوبات شریف کې سبیکا او مکتوب شریف کې فرمایي چې سنه 1000 هجري د پرې خوا اخر زمان او زمانه د فساد امت د فتنو شروع شوه او د دې یو بندیانو د کشمیری باندې د فیض الباری او امام رباني رحمت الله علیه دا خبرې په نقل کړې چې سنه 1000 هجري د پرې خوا زمانه د فساد امت شروع شوه او موږ یې په ناس کې وګورو په موږ کې دې فتنو ده څومره قسمه فتنې د خوارج او حوادث جبري او قدري او د فسق او فجور د دنیا پرستۍ د جهالت پر ناس کې موږ او بیا سره وایي چې دا فتنو ده ورته نو دا څومره د قرآن او د حدیث خلاف خبره شوه او د اکابرو د فرمودو خلاف خبره شوه او کتاب الفتن د مشکات شریف او باندې مبارک صاحب په تاکید کاوه فرمایل دی چې دې وخت تاسو کتاب الفتن د مشکات شریف ډېر دا بعین مبارک صاحب فرمایي رحمت الله او دا د وجه موږ ډېر وکړو او ډېر انداز او دا شان چې کوم دی کنز العمال کې کتاب الفتن ولسم کې بابا مبارک چې کوم دی هغه په بار مطالعه کاوه او دا غي تعلیمات او تاکیدات هغه مبارک او دا خو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کسکه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم تکذیب کوي باندې نعوذ بالله او دا حدیث تکذیب کوي باندې نعوذ بالله دا مطلب نه دی چې حق باندې حق وې بشک اهل سنت والجماعت عقیده خدمت پکې مګر خدمت او باندې برت کې کدا شان سنت او شریعت په باندې کې فسق او فجور چې کوم دی دا کتابه د دې ختمولو کوشش پکې حقیقي سنت په باندې کې کړه او چې کوم دی دا د جاهلی خلکو هغه پروګرام هغه مستند کې ولیکن په دغه اندازه سره چې سبب د ایقاظ د فتنې ورته او په دغه اندازه سره چې لکه کې برداشت ونه شي په دغه زموږ مبارک صاحب علیه رضوان چې کوم دی لکه چې کوم خدمات کړي دي مجددانه او بیا زموږ بابا مبارک علیه رضوان چې کوم خدمات کړي دي مجددانه عظیم خدمات هم د تصنیفونو او هم د مناظراتو او هم د تقاریرو او هم د روحاني تصرفاتو نو دا بچا کېږي دغه چې زموږ ټوله تعامل دا علوسونه شریکونه چې کېږي دا میراثونه شریکونه چې کېږي دې خدماتو ته وګورو دا درس د حدیثو مبارکو چې روان دی دا د دورې وړې دورې درس چې روان دی د نورو کلونو درس چې روان دی دې ته وګورو دا نورو یارانو دوستانو په ځای کې چې محافظ کېږي دې ته وګورو زمونږ اکابرو په داسې لارو نه ویلې چې د عقیدې د علم او د سلوک خدمت کړي په خبره پوه شوې نو داسې قسمه خبرې کول او بیا چې کوم بیا دا دعوه کول چې زه سعید یم او بیا نور تعبیرات ورکول چې رسېږي چې کوم بیا لکه فلاني قسمه حال وکړه او فلاني قسمه هر چا دې شوې دلې کې خپلې خبرې رسول او د حق خلاف زه دا نه وایم چې ته په ما ورته وکړو یا په بل چا ورته وکړې او په هغې زه ستا خلاف شم او دا خو یو نفساني خبره ذاتیات
ودا خبره د حق نه خلاف د فتنو د ورته او د فتنو د ورته مبارک صاحب علیه الرضا کو تبیله د تبیله بابا مبارک کو تبیله د تبیله امام ربانی رضی الله عنه تبیله د تبیله پرانا سر په دې په دې په ټول مسلمانان یې د تبیله هغه کوم خدمت چې زموږ اکابر او هغه متعلقین کوي په سیده په اخلاص سره هغه زینت کولای شي کې مڅ کولای شي کنه او هغه په خپل باندې تعبیر راځي وګوره په کار دا چې خپل اسلام ځکه خپل سایکانو ته حیران شم چې لکه دا دې ځکه هغه مطلب دا دی چې په کار دا سایکا چې دې د خپل ورشي چې هغه د خپل اهلي نسبت موجود او خپل خپل د څه څو راوړي چې دا خپل دې مبارک چې کبه لکه دغه د معتقدین او محبین دغه څه کس راوړي خپل خپل دا چې کبه لکه د څه قسمه خلک راوړل او یا نور د څه محاکم ته چې په دې کې دا قسمه خلک وجود دی نو دا سره کان خپل ځان ثبت کوي نو یو حق ده زمونږ کار راځي وما علينا الا البلاغ من حق رسول الله يكون تاسو ته اصلاح نصیب الحمد لله مبارک سے کوم خدمت کړي بابا مبارک چې کوم خدمت کړي او د دې قوم اکابر صادقان علماء او حضرت شیخ الحدیث مبارک فضلان کرامي او علماء نسبت دي چې کوم خدمت کوي او بیا په اخلاص سره به پیسو به شهرت به د ناموس به د ریاست به د بلش نو دا خدمت دا ولا څوک کوي په دې زمانه کې علي اکرام خبره ده خاطر القطان اصلا ولا ما ملاس راکړي تاسو ته الحمد لله نو زموږ مطلب دا دی چې د دې مبارکانو چې دې نو لکه ډېر عظیم خدمت دې ته په مثبت نظر باندې نه ګوري او د دې پیسې مواري هغه د علاقې د دې مبارکانو سره خبرت پکار دی د دې د اطاعت او تسلیم پکار دی د دې ادب او تعظیم پکار دی او د دې سره چې کوم دې بدني او مالی او لساني او هر څه مدد پکار دی چې تاسو کوی نو الله پاک له خیر کثیر او درجات عالیه او مرتبه رسول او د ملائکه او خدای پاک دی ایمان دې په سلامت دا دې نعمت دې په سلامت چې چا ایمان سره نشي الله دې موږ ته ایمان سره واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اصحابه ومن اتباعه. جماعه الاستاذ وسمع